السلام علیکم ملګرو. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن صاحب یو ځل بیا د هغه جرأت او د هغه غیرت مظاهره وکړه، کم جرأت او کم غیرت چې په نورو سیاستدانانو کې نشته سوای د مولانا فضل الرحمن صاحب نه. مولانا فضل الرحمن صاحب یو ځل بیا برملا علی الاعلان دا خبره وکړه چې د مسلمانانو د ټولو نه غټ بدترین دشمن دا ډونلډ ټرمپ دی، دغه رزیل دی. ملګرو د پی ټی آی والا نه یو سوال دی او په کار ده تاسو امتی وکئ چې د جیل نه ډونلډ ټرمپ ته مبارکباد ورکولی شي عمران خان، نو ولې د امریکې مذمت نشي کولی؟ امریکې چې کوم ظلم جبر او بربریت شروع کړی دی په فلسطین کې او کوم مسلمانانو قتل عام شروع کړی، آیا د دې مذمت نشي کولی؟ په تیرو ورځو کې د جماعت اسلامي مشر هم د هغه نه دا مطالبه کړې ده او ورته یې ویلي دي که ته د امریکې او د یهودیانو ایجنټ او غلام نه یې نو ته د دې خبرې مذمت وکړه. د امریکې چې کوم ظلم شروع کړی دی په فلسطین کې نو ته د هغې مذمت وکړه. نو ګورو موږ ته پته ده او زموږ دا امید دی چې د دې سوال جواب د پی ټی آی والا سره نشته سوای د دې نه چې هغه عمران خان ته خیر آباد و، عمران خان پریږدي او حق تسلیم کړي او حق طرف ته راشي او د مسلمانانو چې وینه څوک تویې ظلم او بربریت کوي د هغه خلکو مذمت وکړي او دغه خلک چې ظاهرا د ازادۍ چغې وایي خو په اصل کې غلامان دي او نن خو باقاعده د هغوی نه مدد غوښتل هم شروع کړي دي.